بل آیت کریمه تپوس کړي ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. الله پاک فرمایي زما په آیات باندې لګي پیسې ماخلی. نو په قران باندې اجرت غشتل لا جایز دی او کنه؟ امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي حرام دی. او امام شافعی او امام مالک او امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي چې درس قران، امامت او تدریس، افتاء په دې باندې اجرت اغشته شي. درې واړه امامان وای، امام صاحب وای حرام دی. او متأخرین او احناف هم د مداهنت فی الدین د وجنه چې خلکو کې مداهنت ډیر دی غشتل جایز کړي. البته د آیت کریمه مطلب دا دی چې یو سړی د آیات خرڅ کی او پیسې خپل کی، یعنی د گمراه شو لیکن پیسې واغشتي. قران پاک کې دي چې دا شی حرام دی، د بل ته خو چې دا حلال دی او د پاغه باندې پیسې واخلي. یو کس دی ظالم او حدیث کې دي چې د ظالم مرګرتیا مکوي او د ظالم مرګرتیا او کې پاغه باندې پیسې واخلي. د قران د آیت نه مراد دا دی.